الله خپلواک صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او تاسو ته په مختصر وخت کې مختصر خبرې وکړي. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. که د خایس او د ځوانۍ نشه په سر کې ده ستا که د خایس او د ځوانۍ نشه په سر کې ده زما ګرانې د مینې لیونۍ نشه په سر کې ده. ما ورته هم وخته پښتنه سینه نیولې ده ستا که د ټوپک او د ګولۍ نشه په سر کې ده. تصویر ته مې ستا ټوله شپه بیګا دومره کتلې دي تصویر ته مې ستا ټوله شپه بیګا دومره کتلې دي اوس مې هم جانانه بیګانۍ نشه په سر کې ده. حالانکې دا د کتاب د مخکتنې دستوره ده نو مشاعره بس وروستو د اشعارو بیا وروستو وایو خو ډبروال صاحب ته زه د هغوی په کتاب باندې سلګۍ ژوندون باندې ډیره زیاته مبارکي ورکوم. زه د دیر پښتو ادبي ټولنې تیمرګري د سینیئر نایب صدر په حیث باندې د ټولنې نمائندګي کوم. آشنا صاحب واړی کې مشاعره ده 2 بجې نو نور ملګري هلته تللي دي زه دلته رالمه زه به هلته هم ځمه. د ډبروال صاحب ډیره زیاته مننه کوم چې په دې خوندور پروګرام کې د دې مشرانو په سربراهي کې مال دلته دراتلو د ګډون بلنه راکړه. ډبروال صاحب زما د ډیرو ترخو وختونو د ترخو غیګو ډیر خوږ ملګری دی نږدې ملګری دی زړه پورې ملګری دی. د مامون پبلک سکول د ډایرکټر صاحب د پرنسپل صاحب د ټیچر سټاف د سټوډنټس ډیره زیاته مننه کوم چې هغوی د خپل سکول د پروګرام دپاره د شاعرانو ملګرو ته ورکو د هغوی یو جهان مننه. د میډیا چې څومره ملګري راغلي دي کاغه هر چینل والدي کاغه اف ام والدي کاغه پیجز والدي کاغه یوټیوب والدي دا غوي هم ډیره زیاته مننه کوم دا غوي شکریا ادا کوم. د باجوړ خوره د ادب د پاره د شعر د پاره د شاعرۍ د پاره د غیرت د پاره د ننګ ناموس د پاره د ملاتړ د پاره د حجرې د پاره دا ډیره د ویاړ او د فخر ده. په دې باندې موږ پښتانه فخر کوو. دې حالاتو کې په دې کړکېچن حالاتو کې د مامون پبلک سکول نننۍ ورځ موږ ته راکول دای د هغو جرأت دی د هغوی سټوډنټان زموږ سره لګیا دي خدمت کوي. د سهار نه زه بېګا راغلم د ډبروال صاحب سره مې شپه وه د بېګا نه هغوی لګیا وو نن هم لګیا دي د هغوی موږ یو جهان مننه کوو. او د مامون خلک ډېر زیات غیرتي میلمدوز خلک دی ځکه چې بېګا زه په دې لارې تلم نو هر کس پر احکام خپلواکه زموږ سره شپه کوو نو ما وې زه انشاءالله بیا پروګرامونو لازو ډېر غیرتي خلک دی ډېر میلمدوز خلک دی. دا ټولنه تاسو ته پته ده چې دا نوې ټولنه مامون څنګه او داسې پروګرامونه کېږي انشاءالله چې په راتلونکي دور کې به داسې نور هم د حیران صاحب په شان یو شخصیت یو اتل یو مشر یو نقاد چې دلته موجود وي د آشنا باجوړي شان یو شاعر چې دلته موجود وي د هلال صاحب شان یو شاعر چې دلته موجود وي نو انشاءالله کومه زموږ نوی نسل چې دی نوی کول چې دی نو دا به انشاءالله مخ په وړاندې باندې ډېره زیاته ترقي وکړي. خبرې به مشران کوي زموږ سره حیران صاحب صدر محفل دی هغو به خبرې کوي. ما د ډبروال صاحب حیران صاحب ما ته ډبروال صاحب کتاب نه و راکړی ما ورته وی چې کتاب راولېږه چې زه پې نظم ولیکم خو بهرحال پرون راتلم نو په ګاډي کې مې یو څو شعرونه ستاسو په اجازت سره ویم لیکل دي. جړلی په سلګو دی تا سلګۍ ژوندون جړلی په سلګو دی تا سلګۍ ژوندون تیر کړی په ازغو دی تا سلګۍ ژوندون سلګۍ ژوندون ترجمانی ده د ژوندون سلګۍ ژوندون ترجمانی ده د ژوندون ستایل په نغمو ده تا سلګۍ ژوندون مننه. غوښتل تا خپل قام لا د سکون امن ژوندون غوښتل تا خپل قام لا د سکون امن ژوندون راويسته لمبو ده تا سلګۍ ژوندون مننه. لخپلی پښتنې خاوري زار کړی تا ژوندون لخپلی پښتنې خاوري زار کړی تا ژوندون خات کړی د پښتو دی تا سلګۍ ژوندون مننه. اشنا لکه د ناوي سنگار کړی تا ژوندون اشنا لکه د ناوي سنگار کړی تا ژوندون راويستی له ایرو دی تا سلګۍ ژوندون. ډېره زیاته مننه د وخت راکولو د حیران صاحب د
د آشنا صاحب د دې ډیره زیاته مننه زموږ مشر میلمه ناست دی خبرې به هغو کوي یو جهان مننه مخ دې ګلاب ته باجه وړ دی مخ دې ګلاب ته باجه وړ دی مخ دې ګلاب ته باجه وړ دی مخ دې